अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैत्वानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल ख़व्वानिन कफ़ूर। अन ज़ैद इब्न अरक़म क़ाल क़ाल अस्हाबु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हाज़िहिल अज़ाही या रसूलल्लाह क़ाल सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़ालू फ़मा लना फ़ीहा या रसूलल्लाह क़ाल बिकुल्लि शारतिन हसना क़ालू फ़स्सौफ़ु या रसूलल्लाहि क़ाल बिकुल्लि शारतिन मिनस्सौफ़ि हसना औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अगर जन्नत को जाना है तमामी का, अगर जन्नत को जाना है तमामी का, तो गले में डाल लो तो कि मोहम्मद की ग़ुलामी का। ज़मा इज़्ज़तमंदो द जुमे तरीक़ा द बयानुनु पदी तरतीब बांदी छि हर दो जुमे प यौ न यौ मौजू बांदी मुंगा बास को औ बिया यव जुमा द अल्लाह प तौहीद बांदी तस्किरई। ज़िक्र द तौहीद तस्किरात दी मकसद द पारई छि द मुख्तलिफ किलो इलाकों न खलक राशि छि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलता द तौहीद के अफसोल नसीब शी, अल्लाह ईमान और अक़ीदा वर्त नसीब की। तीरु जुमू बांदी द जादू मुतालिक स्तासु मखिता तस्किरा शिव ब्या पतीर जुमा पदी मौजू बांदी छि द शिरक हकीकत सदे आमाल द शिरक सर तबाह की। चूँकि नन जुमा इरादा दावा छि द्वाफ्ती व अख्तर तपाती दगसी हुई ना दगसी हुई द्वाफ्ती व पाती लुए अख्तर ता नुस्तासु मुतालिक ददी साहकामात बयानऊ जिक्र को गोरई मरगरो जमा प बयान की फ़ज़ाइल डेर कम वी ज़िक्र फ़ज़ीलत उलमाओ नाउरई प जुमातुनु की खुसूसन द तबलीगी हज़रातुना फ़ज़ाइल डेर औरई दलता फ़ज़ाइल ज़पदी निस्बत बाने कम बयानो ज़्यादातर मसाइल व अहकामात ता तवज्जो को दागी मेन वजह दादा चिकला यो सड़े दे यो सौदा फजीलत वावरी
او هغه سودا ورته معلومه ني ته دکان ته ولېږي او سودا درته معلومه ني اگر که فضیلت دی اورېدلې دی خدا فضیلت اورېدل دغه سودا ډېر بیکاره شول. اصل مین هغه سودا پیجندل دي، سودا خرید کول دي، سودا کور تراړل دي. نو فضائل تاسو اورئ دلته زیات تر په مسائل او احکاماتو باندې تذکره وی. مرګرو دین وړاندې اختر تیر شو چاغیتا عید الفطر په شریعت کې ویل کېده. څه ویل کېده؟ عید الفطر. او دویم اختر دے چرا روان دے سوال لسرزی یا پنځه لسرزی بعد دو جمعې و پدی باندې باسو کو دیتا عید الاضحی وی. د شریعت کتابونه چې وګوري نو تا تبا پای کې صرف او صرف دا دوا اختر ملاویږي. یو ته عید الفطر وی او بلتا عید الاضحی وی. اوس دریم په شریعت کې اختر نشتا، خلق دریمم د ځان نه جوړ کو عید میلاد النبی ورته وی. وای کنه دی عید میلاد النبی والن تپوسو کوي چرورا شریعت کې او د شریعت په کتابونو کې خو عید الفطر عید الاضحی شتا، دا عید المیلاد النبی عید میلاد النبی دا راتلک په شریعت کې وخیا کوي په کتابونو کې وو کنه تاسو ته وایم خو شي پوس دا خو خیر ضمنن یو خبره ما وکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله مدینه ته هجرت وکړه نو د مدینه خلکو با یو دوه خوشحالي مناولي. نبی علیہ السلام تاسو کو چې اے مرګرو دا دوه خوشحالي تاسو مناوي دا د څه د پاره؟ نو د الله نبی تمرګرو جواب ورک چې اے د الله رسول دا مونږ نه په دوري جهالت کې داسې طریقه را روانه ده چې مونږ پدې کې نلعب فیهما فی الجاهلیه په جاهلیت کې بدی کې مونږ له لعب کول منډه تړلې بوالي سیر صفاډ بکولو بس دا داغه وخت نه را روانه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما یوم الاضحى و یوم الفطر. الله تاسو ته د دې په بدل کې دورز نوري بهتر در کې چھپائی کې سیل او صفات کوي پای کې خوشحالي مناوي هغه څه د الله د طرف نه ملاو شول. عید الاضحى او عید الفطر، عید الاضحى او عید الفطر. خیر عرض مدا کو چې عید الاضحى او عید الفطر په کتابونو کې شتا. عید میلاد النبی چرته احادیثو کې پوه شوي کنا خلق مناوي عید میلاد النبی کنا ها حکومت په څومره زور شور سره میډیا لګیا ده څومره زور شور سره حالانکه شریعت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا اختر نشته چې عید المیلاد النبی دی چې د نبی په مولود باندې اختر وکي دا شریعت کې نشته. بس الغرض عید الاضحى پدې کې یو عمل دی شاغي عمل ته مونږ تاسو قرباني وایو سوایو قرباني وایو. خدا خبر ذهن کې کېدی چې قربانی د الله د رضا د پاره
دا کار آمد دا دنیا کې هم آخرت کې هم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تپوس کی ما حاصل ازاہی یا رسول اللہ، اے دا اللہ رسول دارا تو ہے چې پدی قربانی کولو کې مونږ ته څه ثواب څه فائدہ ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل سنت ابیکم ابراہیم، اے مرګرو دا ستاسو د بابا ابراہیم سنت دی او داغه طریقه دا. علماءونه باورېدلې وا کیسه چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي قرباني کولو ته مینا مقام ته بوتلا آل ته پیچړو کوي راکاږي درب د طرف نه حکم راځي قد صدقت الرؤيا، اے ابراهیم ستا خوب رښتیا شا بستا قرباني منظور شوا. هغه کیسه واقعا خو به تاسو اورېدلي علماؤنا. داغه وخت نه دا سنت او دا طریقه را روانه وه سنت ابیکم ابراهیم. صحابه کرام وی فما لنا فیها یا رسول الله، اے دا الله رسول دارا ته وایه چې مونږ ته په دې کې څه ملاویږي با. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بكل شعرۃ حسنہ، پدی قربانی کی ثواب ملاویږي بتا سوتا چې کله ساروی د قربانی ذبح کوي او داغي په بدن سمره ویختوي د یو ویختو بدل کی رب العالمین تاسو ته یو نیکی در کوي. صدر کوي سوچو کنه بكل شعرۃ حسنہ، د هرې ویخته په بدل کې یو نیکی ملاویږي. صحابه کرام وی فصوف یا رسول الله، اے د الله رسولا کچری ویختن وی وړی وی په بدن باندې ګډ دې دغه شان اوخ دې داغه په بدن باندې پشم وړی دا ګډ دې او ګډه دا داغي په بدن باندې پشم او وړی دا. نو آیا د دې وړی بدل کې بس ملاویږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بكل شعرۃ من الصوف حسنہ، د هر یو وړی د ویخته بدل کې رب العالمین به یو نیکی ورکوي. سوچ وکړئ مسلمانانو دغه وجه نه ګډه سو ویختان پې ډېرو نو بهتر دغه وخه نبی علیہ السلام څومره قربانۍ چې کړي دي په ګډ باندې دا نه ګورې چې ګنې په غوا میخه یا په دې باندې قرباني نه کېږي. بعضې بې مذهبه خلک خو راغلل منکر حدیث چې ورته وي هغوی وایي په میخه قرباني نه کېږي. دا د منکر حدیث ولې لکه وي حدیثو کې نشته. نو حدیثو کې چې نشته بیا خو په یوم استعمال سره غوښه استعمال هم چې کساب تزینو تپوسو که بیا چې دا څه ده عجیب خلق دی یار. الغرض هغه موضوع هغه طرف ته نظم صرف دا وایم چې قرباني یو لوی عمل دی خو ګورئ یاد لرئ مرګرو د الله د رضا دپاره. ذکر قرآن کریم کی رب العالمین فرمائی لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. نرسی اللہ تا ددی قربانی غوخی او نوینی لیکن رسی اللہ تا تقوی پرہیزگاری او اخلاص دتا سنا. کله چې اخلاص او قربانیو کا اجر به ملاویږي، کله د الله رضا وا یاد لرا اجر به ملاویږي، کله الله رضا نه وا دیو بل د نوم نمایش نه فلانی تربور میکړه دا زب لازمن کوما ته مستحق د قربانی نه ویو پتا باندې قربانی تا وکړه. بیا د علماو نه تاسو کا چې سو حکم دی په دې باندې هغه مسائل به ان شاء الله آینده جمعې ته بیان کړو چې په چا قرباني کیږي او په چا نه کیږي. علما اوس ویلي لړ مختصر کو چې اخلاص د الله رضا په قربانۍ کې دا ګوره پیلا
عملو کچری دا اللہ رضا نوا اخلاص نو یاد لرا یو غوینا دونا درینا سلورم حلال کی اللہ تا ددی قربانی غوخی ددی قربانی وینی منظوری ندی منظور اللہ تصدی مرگرو قرآن سوئی وَلَاكِ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہ تا گرے پریزگاری پکار دا اخلاص پکار دے رضا پکار دا نن میڈیا او گورا نمائش دا پارا فلانی یروی غوی واغست پا لس لک روپی بانی ویدہ سکنی شل لک روپی بانی دا اخلاص دے مرگرو اے تاسو توائم دا اخلاص دے چکل دا قربانی ساروے میدان تبوزی اگی تا سمرا سیریوا چی دا شومنٹ دے اخلاص نہ دے دی کی گرے دا اللہ رضا مقصد نہ دے مسلمان تباشا کئی عمل لیکن اخلاص نشتے پا عمل کی کلچ قربانیوں کی نبیاوی زما پا قربانی کی خودم رکھو خوئے ستائی کی سمروا ما ساروے اگستے ہو 1 لاکھ باندے تاپس اگستے یو بل بانے فخر کو پا سارو کو کنکو پا ایمان وایا منڈیانو کی ولاڑی ہم کورتا چراولی ہم ویڈیو گانے تھی کہ مڑا چردی مقابل زما دا ساروی مقابل ساروی نشتے چی نشتے خو اللہ تا پتر کنا مخلوق تے ستخیخا دا یاد لری حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی چکل میدانی محشر قائم شی رب العالمین بداغ بندنا چی دا دین عمل کڑا تپوس کے یو بندہ دا عمل تا کڑا آو جی کڑا صدا پارا اللہ تا دا پارا نا اللہ خو پزلا عالم دے گا تا خود مخلوق دا پارا کڑا چی مخلوق می صفتو کی پا ایمان وایا نن پا قربانی کی دا اللہ رضا دا کنا صفت جواب راکی کہ یار ولی غلی ناس دا اللہ رضا بڑی رکم ای گورے خواہ دل ترور دغستنی ملاوی گی فضائل والا نخواہ دا یاد لرئی حدیث کی رادی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ بدی بند تو ایزا تاچی چاہ پارا عمل کرو ننداغ نداغی اجر واخلا ما سرستا اجر نملا بھی گیو ناجر شتا اللہ سوچو کئی چھ دا قسم خلق با پا قیامت کی دیر بیو کہ کم بئی جواب را کئی شاہ بئی دیر بئی کہ کم بئی نن چھ ہر عمل کو کاغ جماعت کے چاندہ چو دا صف دا مرگری دا مالی لگورو چھ دا سلوا چو لی نمونگ 200 چو خلاص مرگ دی تاگا سیدہ دا نم نمائش دا وجہ چاندی چو ہر عمل اللہ ما اگر بعد عمل بداسی چاگی کہ با اخلاص ہوئی ریا بنی یو حدیث کرا دی نبی علیہ السلام فرمائی کلچ دا جہنم و جنت فیصلوشی نو پیلا جہنم برب العالمین پاغریا کا ان کو باندی تو دئی اول باغریا کار اللہ جہنم تا چھئی مرگرو سو وقت دا سے انہا 25-30 سال اڑان دی پا محلکی او تنور بتو دی دا پاگی با دا مالی خزرات لی روٹای بے پاکولی نڑنبے خشاک با پی کم لگی دو کہ دیر چھ توت بنو بیا با آخر کے خشاک پی کم لگی دو کہ توت تنور بو کنکا نڑنبے جہنم چھ اللہ گرمی او تو دی پچا بانے بھئی وائی کنا ریاکار اگر ریاکار عالم اگر ریاکار مجاہد اگر ریاکار خرچ کے ان کے حدیث کرا دی دادری طرب میدان تا اللہ راولی بھائی عالماتا علم کرو آؤ جی ما شاگردانو مندرسیوی اوہو لنگر چلی دا دیر خدمت میں کرو اللہ تو پتہ اللہ بورتو کذبتا دروغ جنا دروغ دیوی تا خو علم دی تکڑاو چی خلق راتا مولی سے بوئی مفتی سے بوئی عالم ہوئی اللہ دروغ دیوی تا خودی تکڑاو چی خلق راتا مولی سے بو مفتی سے بوئی تا دروغ ویلی ملائکو تبو حکمو کی وی غرزوی جہنم تا
مجاهد وراشي جهاد کړو شهید شوی او جی استاد دین د پاره د الهی کلمت الله د پاره الله ورته دروغ دی دروغ جنا تا خودی تکړو چې خلق را تقاضی او مجاهد وي زلف ساتلی لولي جوګر بوټانه چولیو دغه څه ده خپکیږي ما او خلق بیا ټلیفون نم کول ښا چې دومره دومره راولېږه غني خیر بني دا څه شي وکړي دي شي ها زه مجاهدم دومره دومره راولېږه غني خیر بني خلق نه وانه کړی ده کنه ده کړی خپکیږي ما مرګ سم یو ځلی یری ګونه ښا دې کې زه شاملوم ما ورته لکه دا مفتی عالم در کېشته ویاو ما هغه کې نه وای چې با سره سره وکي غور سره واوري دا خبره چې کینو ما ورته مفتی صاحب دا شریعت کې سوي دی بارکی ما جمعتونه مدرسې او تعلیمات مبدنام ک د اسلام په نوم باندې د صحیح طالب خلاف نه کوم ګره خدای اسلام او دین چې بدنام شي د غلط مولا او د غلط طالب د وجنا د غلط دیندار د وجنا د غلط مفتی د وجنا ما ته وی ولی نبی علیہ السلام بیت المال ته چاندنه وغوښتي نو ما ورته وی خټیک شو غوښتي وا خو د چا چې وسنو نو هغه ته دمکی ورکړی وا بس سړی غلی شو وی نه کنه نه کنه ما تا نه تپوس کوم چې وسنو د یو مرګري نبی بیت المال ته چانده غوښتا چې وسنو نو هغه ته دمکی ورکړی وا تاسو خو مې اوچه بدمعشي مړه شروع کړې ده ځان نه بدمعشان جوړ کړي دي ما صاحب سرانو ته چې هغه واورلو ما ته مولانا داسې کوي لري نه مردان کې وی تا خو ډېرې اوږد باسو نو ما ورته چې موږ د سر نه دانګلي دي او که تی نشي ویلی یا بلې نه وایي نو هغوی به نه وایي د یارې د وجې نه مون خو بایي د علم په رڼا کې یو خبره کوو نو ښه مې راښ که بیا هغه ټلیفون باندې د هغې نه پاتې بیا نه دی کړی ښه په خبره ورسېد خیر دا خو ضمنن یو خبره وه سراغه ورکي نو په کار ده الغرض اخلاص مجاهد براوسته شي مجاهد ته به ویلی شي چې او مجاهده او شهیده تا جهاد کړو شهادت حاصل کړه او جی ستا د رضا دپاره الله به ورته دروغ دی وی غورځوي جهنم ته دریم قسم هغه مالدار جی ما مال درکړو او جی ما په مدرسو جمعتونو د دین په لارو کې لګولو الله ته خو پته یې کنه الله ورته دروغ دی تا خو دې ته کړو چې خلق راته ښه سړی وویل که فلاني جومات کې ډېره چانده واچوله په ایمان وایي څوک د دې نه خلاص دي جومات چې جوړ کړي نو خپل نوم پې لیکي مسجد فلاني او مسجد شته داسې جوماتونه کې نشته شته په ایمان وایا په تیره جمعه ما ووي چې اخلاص په ابو جهل کې زیات او عتبہ او شیبہ او ابولهب کې زیات که د دې دور مسلمان کې زیات دی هغه کې اخلاص او خو عقیده نه ونه د جهنم خشاک شو په تیره جمعه ما دا عرض کړو تا وتا یاد شي درته کنه په یو وګ موردلې په بل مباسله دي نن زما او ستا اخلاص وګوره د دین پلار کې لګولو د پاره ټول تباہی طرف ته روان دي الله دې موږ د دې تباہی نه بچ کړي نو قربانی د الله د رضا د پاره قربانی د الله د رضا د پاره د اخلاص په نیت باندې دا یاد لرا دا بکار ورکي او کدا الله رضا ني قربانی کول وی نو یاد لرا بس سیغا ویني د توي کی غوخه دی خوړه خو رب د رضا نه کخه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای پرد قیامت چې قیامت قائم شي الله ته د خپل بنده په عملونو کې
لومبنه عمل د قربانی میدان تراش عملونه خو ډیر وي دا قربانی والا ساروی به میدان تراشي د خکرانو سره د خپلو ویختو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی داغینه به تازه ویني رواني خدای قربانی چې د الله د رضا لپاره تازه ویني به تسی رواني نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی هغه ویني ساس کی با پریوزی خط ازمکی تا دا بل ازمکی تر رسیدلی نیوی چاجر برب بندت داغه په عمل کې لیکلی دا به کومه قربانی وي وای کومه قربانی وي د اخلاص والا او کې اخلاص نی نو یاد لرا نقصان او تاوان وي فتیبو بها فتیبو نفسها فتیبو بها نفسها نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د ځان د خوشالولو د پاره به الله دا ساروی د میدان تراولی او د تباجرونه په دی باندې ملاوي دی به خوشالي په دی باندې خو چې د الله رضا ورکیوا او که د الله رضا نه وا یاد لرا عمل تباہ او برباد دی عمل بیکار دی د الله په دربار کې هغه هر عمل چې دی که دا زه په منبر ناستم کنا او دی کی زما د الله رضا مقصد نی چې تاسو په دین باندې پوه شئ کار بګړاو دی خبره کار سره که زما مقصد نوم زما مقصد ریا زما مقصد ځان خودنا او دکلاوي سره د دی علم تباہی طرف ته روانې دي الله دې مونږ تاسو کې اخلاص پیدا کړي الغرض اخلاص خودی تم وی کنا چې تب بل ته دین ورکی واتم القانی والموتر سوی اطعموا سری امر دی ها امر د قران پس سره کو کسی وایا وجود سره ها بعض خلق علماء ورته ویلي چې ټولم ځان ته اشارول شي ټول اشارول شي خو بهتر نه دي امر د قران وجوب دی عاتم القانع والموتر دي کې غریب او محتاج ته بهما غریب او محتاج ته هما بعض خلق ما دا سولیدل چې د قربانۍ په غوخو کې د زوی ودونه کوي شته دا څه کنه ټول باندې سینه واچي پرتوي دیتم اخلاص نه وي بیا دا خو نیت پیله نستاسو چې په دې قربانۍ کې وسه کوما په ایمان وای د زی ها نو ټینګ دا واده ورکی کیږي دانه چې نه کیږي دانه چې ټول ځان ته نشي سارولې شي لیکن شریعت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی چې دې کې د غریب کونډي یتیم حق دې چې غي قرباني د کړه غي ته ولېګستا گاوند بلکې تر دې د پوری د قربانی غوخه ته مالدار تم لګل شي به تور تحفه ای کرو لګا گاوند کې ولېګا ټول باندې سینخ په لمشوخه دادا موحدین طبقه یادو موحدین طبقه او د جانگیری موحدینو تاسو توایم په ایمان وای د زن زامنو ودونو مپدی کې نه دي کړی دې ته اخلاص وای دې ته د الله رضا وای الغرض ځکه مونږ خو کتابو ګورو نو بس په کتاب بیا نیم عمل وی کنه ځکه کتاب کې نګری ټوله مثالو لشزان که خیرات ته نه کې الان کې د شریعت مسله خدا دا آینده جمعو کې بو وایو چې غوخه د قرباني درې حصے کا فقها ذکر کوي یو حصہ د غریبانو حق دی کور ته راړي دویم ستا د تبر او خاندان درونو خويندو حق دی او دریم ستا حق دی دریم سره ستا حق دی دې کې د کونډي یتیمم حق شته کنه نشته د غریبم حق شته کنه نشته کتاب کی قتلی روره کتاب میں قتل ټول مثالول شي بشکا زای کی دانو امتا ته چې ټول نشي سارول
ټول ایثار کا خو بهتر دانه وا بهتر سوا امر د وجوب د پاره دی سوچ به وکنو چې بهتر والی له ګوري که وجوب ته ګوري خیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا عمل د قربانی دا ډیر په پابندۍ سره کړو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام لس کالا په مدینه کې پاتې شو سو کالا او لس واړه کلونه دا الله نبی مدینه کې قربانی کړې و اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینه 10 سنین یزحی لس کاله تیر کړو لیکن لس کلونه قربانی کړي وا مسائل به بیا ورستو وایو خو یاد لرئ ما تاسو ته وی چې خبره د اخلاص ته کې اخلاص نو خبره ګورې ډوره تباہی طرف ته روانه ده او بل چې د نبی پاک طریقه ورکې نه وا د نبی پاک طریقه نه وا قربانی کی نو بیا هم خبره ګورې سوا وایشا بھائی ورانه بھائی کہ ودانه بھائی خبر ورانه ده بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کرا دی یو زل د اختر مزو کو یو صحابي ولیدا چې ګډ را پردول حلال کړي د اختر د مز نوړان دي نبی علیہ السلام هغه مرګري ته یو مرګریا داتا خو قربانی وکړه د اختر د مز نوړان دي ودا الله رسول نیت می داو چې ما وی مخ کې حکم مخ کې فارغ شم بچی به مخوري غریبانانو ته بم ورک ها چاته ورکم بچی به مخوري نیت خو که بدو ها اوس نیت خده تقوا اخلاص دے لیکن زما د نبی طریقه نه دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل مرګریا خدا لیکن شاتو کا شاتو لامن ستا قربانی دا ونډي خې د پاروا دا زما په طریقه باندې نوا شاتو کا شاتو لامن دا د ونډي ساروي دي ونډه ورته وای کس ورته وایو د غوخې د پاروا اوس نیت خو چې بچي به وخوري غریبانان به وخوري نیت خو خود د نبی طریقه ورکې نه وا نبی ام صدا اوس د نبی پاک طریقه دا د آبادو د پارا خاریو د پارا کلو د پارا چې د اختر مزو کې د اختر د مزنبات به قربانی کې رورا او تا د اختر د مزنمخ کې کړی دا ها صرف دومره دا چې کوم ځای باندې دا باندې دا بس هغه د سار مزنبات کور ته لاړه هم قربانی کولی شي خو چې د اختر مصپی واجب نه باندې دا خوشی علاقه ده د جمعې مصپی نشته د اختر مصپی نشته شته داسې باندې کې نشته شته کنه خاریت نه لري دا کم از کم علماء لیکلي 2 میل یا 2 میل نه زیات فاصله وي د خاری ته د اختر مستا یا د جمعې مستده ځان نشي رسوله اوس خو 3 میله کې رسوله شي مړه موټر سایکل او پیاده مزل وکړه اوس خو اسانه ده دا غیر ضرور هغه سہولیات چینو دا غي د پاره خیر پاغه علاقه کې تمام ضرورت زندګۍ نه برابرېږي نو پاغه باندې د اختر مز او د جمعې مز نه دی او قربانیم کده د اختر نه مز نه وړاندې وکړي نو خیر قبولې را خو چې کوم ځای ضرورت زندگی برابرېږي او د اختر مز کېږي داغي نمخ کې به کوي که رستو وای ها رستو وکوي ښا غنی ورنا
چې د نبی طریقه نه وکنه نبی هم قربانی منظور نه ده. ها د قربانی یو طریقه واوري مرګرو آینده جمعې ته بیا دا نه بیانو سم مسائل او احکامات به بیان کو. اوس مثال تاسو وتنا یا 15 تنا یا 3 تنا یا 2 تنا په قربانی کې شریکی نو پدی شرکاو کې وګورئ نیک سړی دی 15 واړه وخت مس پابندي کوونکې دی د شریعت مطابق دی نو هغه ته وایي چاړه لاس کې راواخله تاسو دی ودرېږئ هغه دی په تاسو کې حلاله وکړي. بعضې مولیانو ټیکې اخیستي شته ټیکېداران اورېږه مفتی صاحب ته مولي صاحب ته انتظار وکړي هغه به چاړه راکاږي هغه عاجز صرف سرمنې ته اړولي چې سرمن بل چاته ورنکړي ځکه چاړه پې ما راښکلی راکړي سانتي او طریقې ها ستاسو په دې شرکاو کې کوم چې تاسو کې دیندار دی پرهیزګار دی هغه دې پې چاړه راکاږي. دغه رنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام با په خپلو لاسو مبارکو څاروی د قربانی حلال دینه وکر کنه کې ګوره ښا خیر دې دا وینې ستا په بدن باندې ولګي خو چې کله حلالوي آینده جمعې ته بدانه وایو دغه څاروی د خپونه به وتړئ قبلې طرف ته به د دې مخ واړوئ کعبې طرف ته مخ به کوم پله کوي کعبې طرف ته کوي مرۍ چې ورته وایي که نه دا به کعبې طرف ته کوي او په دې چې کله چړوکۍ راکاږي نو پسه چړوکۍ علماو نه چې نور تکلیف سوا د بل څه میلاو نه شي بعضې پسه چاړه وي هغه نیمه حلاله شي او نیمه ترې پاتې شي او څاروی ودانګي هغه پړي مړي مشلی نیمه لالي او بیا منډې وایي داسې مو لیدلي په کلو کې که نه شریعت وایي 13 چاړه چې کله په مرۍ ورته کېدي نو وی به بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر سبا وایي بسم الله الله اکبر یا بسم الله والله اکبر دواړه جایز دي دا به پې راکاږي خیال بیا چې کله سرمن وباسي نو ګورې هغه به انشاءالله د اختر په ورځ بیا ووایو ځکه ګرم دماغ دی اکثر بدن ایري بیا نو چې څاروی ښه مزیدار سوړ شي دا نه چې ساه ورکړي د بعضې چرګو والا چې چرګې حلالۍ دی چوکونو کې هغه فارمي چرګې تا ته را ډېر علما ووایي چې داسې مه کوي چې پوره ساعت یې وځي بیا ترې سرمن وباسي دا ښه نه دی ګناه ده خبره ورسېدې چرګو چرګانو والا چې کله چرګې چرګان حلالۍ دا فارمي بس چړوکۍ پې راکاږي لا ساه ورکړي وي او خپې ترې کټ کړي او سرمن دا ښه نه دی پوره ساعت یې وځي بیا ترې سرمن کوزوه دغه شان د قربانۍ دپاره حکم دا دی الله دې په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې مونږ او تاسو ته دا ذریعه د خیر او د نجات په آخرت کې وګرځوي خو یو مسله درته عرض کوم اوس نه سوچ وکئ ملګرو ځکه وخت ورکې شته دا قربانۍ دا مسله داسې مسله ده چې دا الله ته مخکول او مخلوق ته شاکول دي هر عمل د دین کې الله ته مخکول او مخلوق ته سکول دي شاکول دي بعضې خلک تپوسونه کوي ټلیفونونو باندې او لوی غویمه جوړه ده په ما قرباني کېږي او که نه کېږي دا مې ځکه تاو ته د وخته وایي ما دا به آینده جمعه کې وایم غور وکوئ په دې خبره باندې ځان وتلی ګورئ ما تاو ته وایي الله ته مخکول او مخلوق ته شاکول دي په دې مسله کې د ضروریات زندګۍ نه علاوه چې نن وخت کې 52 تولې چاندۍ ته ستا نصاب ورسي نو پتا قربانی واجب ده که دې ونه کا نو ګناهګار پې خو ضروریات زندګۍ والا څیزونه بس راشه لږ مولي صاحب ته تذکره وکړه اے ملګرو ټي وي ضرورت نه علاوه موبایل
د 50,000 د اغسته دا د ضرورت نه علاوه هیڅ ضرورت په شریعت کې دي ته نشته. 3 جوړو کپړو نه علاوه 3 جوړو سپلو نه علاوه ستا پکور کې هغه لوخه پروت دی ستا د استعمال نه علاوه ملمت راخلی علاوه پروت دی ستا استعمال کې نه دی. دا ټول سيزونه بتراجمه کې نورم داسې ضرورت زندګۍ نه علاوه چې دا نن وخت کې 52 تولې چاندۍ نصاب ته ورسېده الله ته مخ کا مخلوق ته شاکا ځان اوتلا چایا په ما قرباني کیږي او کنه کی کور ضرورت ته غستا پلاټ پروت ته ضرورت نه علاوه د کور پلاټ هی کنه کورونو لپاره پلاټونه اغستی کنه یو کې کور جوړ دی او بل ضرورت نه علاوه ضرورت به ورته چرته راشي راغله نه د خراب شي چې راغله نه د اوراب شي دغه د پاره پروت دی. انو تعالی یو سړی رانه تاسو کو پینځورونو جی په مون قرباني کیږي او کنه او پینځه واړه شریکو نو ما ته خو پته وا خفکیږي ما گاون کیو په بیل بیل کمره کې ټي وي پروت بیل بیل کمره کې 15 او 20,000 روپو ټي وي پروت ته دینه کم کیږي کنه کیږي کم بم کیږي ستا پکور کې په بیل بیل کمره کې پروت ته او بیا ور سره سکرین علاوه دی او بیا غ چترۍ غونتی علاوه ده عدالانس چیز پکور کې د 50,000 10,000 10,000 اخ چې موبایل اخلي کنه 60,000 نه کم موبایل تر 1 लाख او 9 लाख پورې دا موبایل به 14,000 پورې کوي کنه 15 10 پورې دی. اوس پیمان وای وړو کې نه لوی هر یو سره د نیټ موبایل موجود دی دې ته شریعت اجازه ورکو دیو بیا سکه دیو مليانو پسې ګرځي استادجی په ما قرباني کیږي کنه سنشته قرضدار اے واورا آپ د 52 تولې چاندۍ تر رسیدلې تا سره نقدیت ټیډی نشتا ته به قرض اخلي دي د پاره خدا قرباني پتا واجب دکې به چې نصاب رسیدل هر یو بنده دي ځانو تلی الله ته د مخ کې او مخلوق ته د شا کې دوکم ورکو الله ته چې پمان کیږي د دینه بس خلاص وی نن وخت کې تاو ته وایم جواب راکې کنه دا مسله ورسوي 3 جوړو کپړو نه علاوه 100 جوړې دي پرتی دي پیمان وایا 3 سپلو نه علاوه د خدي 100 سندل او 100 سپلې دي پیمان وایا شته کې نشته 100 جوړې دي په 15 زره او 10 زره باندې او 15 زره باندې جوړې اغستې ده شته کې نشته داسې 60,000 والا نه یادم چې جوړه در باندې اخلي دا مشته ګوره ښا 60,000 والا جوړم د خود اوس دا جوړې دریو جوړو نه علاوه اے تر دې حد پورې واورا احسن الفتاوا ذکر کړو یو توله سونه در سره پرته ده او تا د ضرورت نه علاوه 500 روپۍ کور کې پرتی دي ضرورت به ورته چرته راشي خو ضرورت نه علاوه پرتی دي یره دا به بیماری کې پکار یا نور څه کې راشي او تا سره یو توله سونه ده دا 500 روپۍ داغي سره برابر کې دا 52 تولې چاندۍ ته ورسېدي نو هم در باندې کی قرباني هغه اونې می تولې ځان ته مسله ده هغه چې نور صدر سره نو صرف اونې می تولې وي هغه ځان ته مسله ده خو چې نه تا سره 100 روپۍ ضرورت نه علاوه پرتی دي یا د دې نه علاوه د ضرورت نه علاوه د نور سيزونه ما ذکر وکړه سره پرته دي او تا سره نیمه توله سونم پرته ده دا برا واخلی د دې ضرورتو د سامان سره به نصاب د 52 تولې چاندۍ نصاب ته وګوري کو رسید بالکل پتا قربانی واجب ده په ایمان وای سوکت نه بچتی ته د مولیاو نه تپوس کې الله ته مخ کا مخلوق ته شاکه مولا استاد قور نه خبر ده مولا کنه زمون د مولیانو غونتی دي هر خبر سے با خبر هر شر په نظر دا په جلسو کې چغې والے شوی مولیان د دین نه خبرېږي ښا ته تخپل کو نه خپل خبرې نو کو په دې عمل کنا دا اخرنۍ مسله چې مو کنه دا به خلکو توایو کنا
وایو با چې مفتی ته د حاجت نشته بس ځان وتله او ته به ورته مسله هم دغه طریقې سره وکړي. پوه شوئ که پوه نه شوئ یارانو؟ پوه شوئ؟ ها پوه شوئ؟ آینده جمعې ته به ووایو چې څنګه څاروی به دا به هم نه ګورې چې ځان خلاصې هسې د نوم د وجې نه په منډای کې یا په میله کې ټپ څاروی ګوري. دا هم ګورې د الله رضا نه شوه. دا نوم نمایش ده. نوم نمایش الله نه قبلوي. الله دې په دې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله دې دا ذریعه د خیر او د نجات په آخرت کې وګرځي. یو دعا وکړي. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابہ. اے رب العالمین دا څه خبرې چې مونږ وکړې الله اول پې ربه مونږ ته د عمل کولو توفیق بیا اورېدونکو ته ورکړي. رب العالمین څومره مسلمانان چې په پریشانو کې دي پریشانی په خوشحالو بدلې کړي. رب العالمین زمونږ د ټولو دواړه جانه خسته کړي د دواړو جانو بدرنګونه وبچ کړي. الله په هر قدم قدم ربا د خپل رضا مقصد وګرځي. رب العالمین هر قدم باندې الله خپل رضا او مرضی او مقصد وګرځي. رب د نوم نمایش او د نمود نه وبچ کړي. رب ته زمونږ نه رضا شي. رب زمونږ ګناهونه معاف کړي. څومره مسلمانانو چې لاس اوچت کړي دعا وکړي چې الله د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت په مونږ ووري. ګرمي ده روړه ده فصلونه وچیږي اوبه نه پوره کیږي نو دعاګانې وغواړئ چې الله د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت ووري. الله د خیر او د رحمت باران په قدر د حاجت په مونږ ووري. اللهم صل علی سیدنا محمد و آله و اصحابہ اجمعین. اللهم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.